الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सबसे पहले तो मैं आज आपको और दुनिया में फैले हुए तमाम अहमदियों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب इदारों की तरफ से खलीफतुल मसीह الخامس أيد الله تعالى بنصر العزيز मुबारकबाद के पैगाम د کال 2014 मुबारक हो और د جنوري د میاشت په 3 نیټه इस दुआ के साथ د بیت الفتوح لندن نه ارشاد ये فرمایي मुबारकबाद है دلته به د هغه خطبه پښتو ترجمه अपने फजल د से احباب په خدمت کې وړاندې کوو पहले से बढ़कर इस साल को ته अपनी د نوي रहमतों کال مبارکي फजलों ووایم और बरकतों का साल बना दे। ماله هم د ادارو د جماعتونو او د ये दुआ افرادو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه را روان دي है और होनी चाहिए। هغوی ټولو ته د مبارک شي جماعت ته د مبارک شي रस्म मुबारकबाद देना तो او دا مبارکي سره د دې دعا دی چې خدای پاک د ماز او ماز په خپل فضل अल्लाह ताला के फजलों دا کال د مخکې نه زیات बरकतों د خپلو رحمتونو فضلونو की ख्वाहिश او د برکتونو کال کې और दुआ किए बगैर ये मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश او भी دا बेकार होगी, دعا یقینا چې د هر احمدي د پکارم ده ला हासिल होगी। صرف په رسمي تور مبارکي ویل خو څه فائدہ نه لري उन सलाहियतों او که موږ د خدای پاک د فضلونو برکتونو समेटने के लिए او د رحمتونو बरूकार न د خواهشو د دعا نه بغیر د مبارکي ورکو نو دا خو د دنیادارو خبرې बातों دي पर अमल करने की कोशिश न करें خو د خدای پاک जिन पर अमल فضلونه खुदा ताला راټولولو لپاره کم صلاحیتونه او استعدادونه چې د خدای پاک له طرفه موږ راکړل شوي دي की रात को که موږ इज्तिमाई هغه په کار نه وسته पढ़ लेना काफी او په هغو خبرو د عمل کوشش موږ ونه کو چې د کوم حکم خدای پاک فرمایلی دی नवाफिल की نو زموږ دا خواهش نوی کال په شپه اجتماعي نفلونه کول کافي نه دي हमने हतुल वसा ये कोशिश که دا نفلونه کول कि नवाफिल موږ کې دا احساس نه پیدا کوي करते چې اوس به موږ تر خپله وسه دا کوشش کوو अपनी इबादत के मयार को भी چې نفلونه به جاری ساتو फजलों को हासिल करने के लिए बेहतर बनाना और अपनी अमली ज़िंदगी में हर काम د خدای پاک अल्लाह ताला की فضلونه ترلاسه کولو لپاره به करने د خپلو عبادتونو معیار به هم ښه کوو او دا کوشش به کوو हमने چې په خپل عملی ژوند کې هر کار د خدای پاک د رضا حاصلولو لپاره एक وکړو दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं तो हम که 2 ورځې مخکې موږ هم په دې سوچ د نوي کال कोशिश करने वालों آغاز کړی دی او یو بل له مبارکۍ अल्लाह ताला करे कि हम में से हर ورکوو एक की ये सोच हो, نو هغه خلکو کې به موږ شمیرل کېږو सोच چې د خدای پاک د فضلونو رحمتونو او د برکتونو د راغونډولو کوشش نه کوي तो अल्लाह ताला के خدای गुज़श्ता دې وکړي چې زموږ د هر تند امدا سوچ وي अल्लाह ताला ने او که داسې سوچ هم نه دی अपने फजल से نو خدای دې وکړي چې همداسې دې شي और इनामात किए हैं। همدا سوچ دی چې انسان د خدای پاک د تیرو فضلونو और खुदा ताला شکر گزاره کوي खालिस होकर झुकना ही او خدای پاک ماز او ماز په خپل فضل چې کم احسانونه او کم فضلونه په مونږ کړی دي د هغو په وجه زموږ سرونه خدای پاک مخې ته ټیټ شي मुबारकबादों के او د خدای پاک مخې ته همداسې په اخلاص ټیټېدل زموږ د ژوند مقصد دی गुज़श्ता साल का जायजा چې लेते خدای پاک په خپله موږ ته ښودلی دی तो जमाती लिहाज نو دغه روح زموږ د دغو مبارکو شاته کار فرما پکار 2013 का साल हमें अल्लाह ताला के बेशुमार फजल د تیر کال چې موږ جاج اخلو نو په جماعتي لحاظ د ځینو مشکلاتو نه
د ځینو مشکلاتو نه باوجود मेहनत کال 2042 کې موږ ته د خدای پاک بشمېره فضلونه ښکاري. खास तौर पर که موږ دا غواړو چې دا فضلونه دې جاری پاتې شي، نو بیا په عاجزۍ، په زیار او په دعا د دغو فضلونو د انجذاب کوشش کول پکار دی. په خاص ډول هغو خلکو ته फजल जल्द چاته چې د جومات हमें ځینې خدمتونه سپارل شوي دي، और मेहनत की जरूरत है. هغوی له په خاص ډول دا خبره د نظر وړاندې ساتل इस बात پکار पर ده खुश जाते हैं कि हमें जमात में چې د दغو उहदों को فضلونو करने की तौफीक मिल रही है. جذب کولو لپاره बेशक ये موږ फिक्र ته د عاجزۍ، د انکسارۍ، د دعا او د زیار ضرورت دی. कि काम करने की तौफीक मिल रही है. ځینې خلک په دغه خبره خوشاله شي काम की तौफीक چې का په جومات کې په دومره عہدو د کار توفیق ورته ترلاسه شوی دی. भी دې کې څه شک نشته چې तसव्वुर पैदा न हो. خبره د هغوی د خولو نه همدغه راوځي چې د کار توفیق راته ترلاسه کېږي لګیا دی. خو د دې کار د توفیق حق به هله پوره شي इलाही समझें چې د ذهن په یو ګوټ کې د هم د عہدې تصور چیرې پیدا نه شي، بلکې د دین د خدمت تصور پیدا کېدل پکار دی. और अपने आप को दूसरे से د دین خدمت د خدای پاک یو فضل وګڼئ. जो लोग دا خیال په زړه کې پکار دی چې وي और خپل आइए نفس، अपने सामने रखते हैं, فخر، उनके कामों में अल्लाह ताला رعونت یا ځان د نورو نه د ښه ګڼلو خیال زړه کې نه دی راوستل پکار. उनके साथ کم خلک چې په دې سوچ کار کوي भरपूर तरीक से او هر وخت د عاجزي د نظر وړاندې وي، बनकर د هغوی په کارونو کې هم بیا د خدای پاک له طرفه بې انتها برکت وي. उनकी हर کم बात خلک چې هغوی سره کار کوي، दिली खुशी से कबूल कर रहे होते हैं. هغوی هم په ډېر ښه طور د هغوی مرسته کوي अल्लाह ताला करे او د دین خدمتونه کوي तमाम ओहदेदार या खिदमत सरंजाम او د دین خدمتونه کوي او د جماعت خلک هم د هغوی خبره ये په خزر کم وي. इखलास मेहनत और दुआ خدای پاک دیو کې چې زموږ ټول عہدیداران یا और जब ये होगा خدمت کوونکي دي هم यकीनन खलीफा په ځان کې دا عاجزي، انکساري، اخلاص، زیار او د دعا حالت پیدا کی او د مخکې نه زیات دی پیدا کی वफा के साथ چې داسې وشي कामों को نو عمله به هغوی یقینا د وخت د خلیفه سلطان نصیر د جماعت خلک د هم سره د وفا د سلسله کورونه د بل هر کار نه وړاندې وساتي چې موږ د خدای پاک د فضلونو د نظارې تر تلو ګورو. لکه څنګه چې هر احمدي خبر دی چې زموږ کاردار چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام इस्लाम के मिशन مشن به وړاندې بوزو، هغه کار به وړاندې بوزو چې د اسلام پیغام जो په इस्लाम دنیا کې د خپرولو کار دی दुनिया में फैलाने का او حضرت مسیح موعود علیه السلام ته سپارل شوی دی. बिखरे हुए मुसलमानों को خور ور مسلمانان به راغونډو، दुनिया को खुदा دنیا به د یو خدای مخې ته ټیټو. د خدای پاک په فضل دا کار جماعت احمدیه کوي. ये काम जमात सरंजाम د تبلیغي مرکزونو تعمیر، د جماعتونو تعمیر، د تبلیغ کار، मसाजिद की तामीर د तबलीग का काम لټریچر लिटरेचर की د تیاری او د هغې د چاپ کار، मुबल्लिगीन और मुरब्बियान مبلغین او तैयार करना और मैदान अमल में भेजना مربیان تیارول او د عمل په میدان کې د هغوی لیږل، अल्लाह ताला के फजल से دا ټول کارونه د خدای پاک په فضل جماعت کوي. बात कर रही है. لکه څنګه چې موږ وویل چې د خدای پاک د فرمان مطابق زموږ د ژوند مقصد عبادت کول دی हमारी जिंदगी का मकसद इबादत او په یو مسلمان سړي باندې और एक मुसलमान मर्द पर د جمع مونځ فرض دی जमात फर्ज है. او د جمع لپاره जमात د नमाज جماعتونو के लिए او د نورو مناسبو ځایونو تعمیر او انتظام هم ډېر ضروري دی. और इंतजाम भी बड़ा जरूरी تیر کال چې کوم بې شمېره فضلونه خدای پاک په جومات کړي دي، फजल هغوی کې یو ډېر لوی فضل دام دی چې موږ له په دنیا کې د جوماتونو جوړولو او د هغوی د آبادولو توفیق ترلاسه شو. बनाने की तौफीक मिली और मसाजिद को आबाद करने की तौफीक मिली. دا جوماتونه په یورپ، استرالیا،
په مشرق بعید او نورو علاقو کې هم جوړ شوي دي، خو په خاص ډول افریقې او په هندوستان کې دې لړ کې ډېر زیات کار شوی دی. د دې به هم یوه مختصره جایزه وړاندې کړم. کال 2014 کې د خدای پاک په فضل 146 باقاعده جوماتونه او د هندوستان ځینې وړو وړو کلو کې په فوري طور عرضي جوماتونه یا د لرګیو د ټین سایوانونه جوړ کړی شوي دي. د دوی شمېر 22 دی او 258 نوي جوماتونه موږ ته ترلاسه شوي دي. او دا جوماتونه داسې ترلاسه شول چې جومات چې کم د تبلیغ کار کولو، نو د هغې په نتیجه کې چې کم امامان موږ سره شامل شو، نو د هغوی سره د هغوی جوماتونه هم زموږ شول او نور خلک هم ورسره راغلي. لکه څنګه چې ما وویل چې زیاتره کار په افریقا او په هندوستان کې شوی دی. دا د 158 جوماتونه چې ما خبره وکړه، نو په دې کې 102 جوماتونه په افریقا کې جوړ شوي دي او په هندوستان کې 2 سایوانونه په شان دي، شیډز په شان دي، ځایونه د جومات په تور جوړ شوي دي. او دا دې لپاره چې کوم فوري ضرورت د هغه په پوره کړی شي. دا وخت په افریقا کې د 140 جوماتونو د تعمیر کار روان دی. او لکه څنګه چې ما وویل په نورو ملکونو کې هم د تیر کال کې جوماتونه جوړ شوي دي او نور هم جوړېږي لګیا دي. همدغه شان د تبلیغ مرکزونه دي، 120 مرکزونه تعمیر شوي دي چې پکې 2 په افریقا کې او 15 په هندوستان کې جوړ شوي دي. هندوستان یو ډېر لوی ملک دی، افریقا هم یو بر اعظم دی او د هغې د شرق او د غرب 8 ملکونه دي چې پکې جومات خورېږي لګیا دی او ډېره په تیزۍ هلته کار روان دی. او بیا لکه څنګه چې ما وویل چې زموږ کار دا دی چې په دنیا کې د اسلام پیغام خور شي، د اسلام حقیقي او د ښایسته تعلیم خورول زموږ کار دی او زموږ مبلغین د خدای پاک په فضل دا کار کوي. اور ہمارے مبلغین اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام کر رہے ہیں. دې نه علاوه کله چې مختلفو ملکونو کې زما دورې وي، نو د هغوی په ذریعه هم تر یو حده د جومات پیژندنه وشي، دنیا د اسلام د تعلیم نه خبر شي. او بیا دا پیژندنه زیاتولو لپاره زموږ چې کوم مبلغین دي، نو ځینې په هغوی کې داسې دي چې مستقلاً په قامي اخبارونو کې کالمونه لیکي، ځینې داسې دي چې زما د خطبو په حواله په اخبارونو کې د اسلام تعلیم باره کې مستقل کالمونه لیکي. نو د خدای پاک په فضل دا پیغام هم خور شوی دی او تیر کال خو دې کار کې ډېر وسعت راغلی و. د دورو خبره ما وکړه، مخکې ما دا ویلي دي د دورو نه پس چې تیر کال کومه د امریکې دوره ما کړې وه، نو د هغې په ذریعه په مجموعي طور د 12 میلیونو نه زیاتو خلکو ته د جومات پیغام رسېدلی و. د کینیډا په دورې کې چې د 2 ښارونو دوره وه، د هغې دوران 8 میلیونه خلکو ته پیغام رسېدلی و. داسې په مجموعي طور په دغه 2 ملکونو کې تقریبا 2 کروڑ خلکو ته پیغام رسېدلی دی. بې شمېره فضلونه دي د خدای پاک په دې لحاظ هم چې د احمدیت د پیغام خورولو نوې لارې پرانیستل کېږي لګیا دي. زما دورو په ذریعه لکه څنګه چې ما وویل چې نوې لارې پرانیستل شوې دي د پیغام د خورولو، او بیا مبلغینو هغوی له نور وسعت هم ورکړی دی چې کوم سرګرمه مبلغین دي، هغوی یو شوق لري، هغوی بیا دا کار وړاندې وړي او په دې کې د خدای پاک په فضل هغوی له ډېرې کامیابۍ هم ترلاسه کېږي لګیا دي. همدغه رنګ د جرمني په دورو کې شاید چې تیر کال ما 2 دورې کړې وې، د جوماتونو سنگ بنیاد مې ایښی و او جلسې کې شامل شوی و.
نو الته اخبارونو، ریډیو سټیشنونو او ټي وي چینلونو کې چې کم تشهیر شوی وو، نو هغه صرف هم د جرمني تر حده نه بلکې د آسټریا او د سویټزرلینډ مشترکه ټي وي چینلونه وو. نو په مجموعي طور د جرمني په هغه سفر کې 4 میلیونو خلکو ته دا پیغام رسېدلی وو. بیا سنګاپور دی، آسټرالیا ده، نیوزیلینډ دی، جاپان دی. نو د هغوی د دورو هم په میډیا کې په لویه پیمانه تشهیر شوی وو، لکه څنګه چې ما ویلي وو چې 3 کروڑه خلکو ته پیغام رسېدلی وو. نو دا د خدای پاک فضل دی. د انسان په کوشش دی چې نشي کېدی. د انسان د کوشش خو حل دا دی چې آسټرالیا کې چې کم زموږ د خارجه امور سکرټر یا د پریس سره چې چا تعلق وو، هغوی د هغه ځای د یو صوبایي اخبار نماینده ته د انټرویو لپاره ویلي وو، او هغه ورته ویلي وو چې زه به انټرویو له راشم، خو ان په وخت هغه بیا معذرت وکړو. خو خدای پاک داسې تنظیم کړی وو چې هغه معذرت وکړو. نو هغې نه 15 منټه پس د هغه ځای یو قومي اخبار دی، هغې سره رابطه وشو. داسې معلومه شو چې لکه د هغه اخبار نماینده په دې انتظار کې ناست و چې کله ورته معلومه شي چې زما د آسټرالیا دوره ده چې انټرویو له راشي. نو هغه د 15 منټو په مختصره نوټس راورسېدو. نو دا صرف د خدای پاک د فضلونو وجه ده چې خدای پاک موږ ته د خپلو تاییدونو او د نصرت نظارې ښیي. ګینې نو هغوی امید نه لرلو چې په دومره مختصر نوټس به څوک نماینده راشي او انټرویو به واخلي، او هغه هم د قومي اخبار نماینده، او بیا دا چې په قومي اخبار کې به دا انټرویو چاپ هم شي. د جرمني په تاریخ کې هم په وړومبي ځل په قومي ټي وي د جومات باره کې خبر نشر شوی و. د آسټرالیا چې کم قومي او بین الاقوامي ټي وي چینلونه دي، په هغوی باندې خبرونه نشر شوي وو، او دا غزینه لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو 46 ملکونو کې دا خبر نشر شوی وو. د نیوزیلینډ قومي چینل هم خبر ورکړی وو، موري چې کومه قبیله ده د هغوی، نو د هغوی هم ټي وي چینل خبرونه ورکړي وو. د جاپان یو اخبار دی چې 60 میلیونه یا 2 کروڑه چات کېږي، هغوی زما انټرویو کړی وو، خبرې ورکړې. او بیا صرف دا نه بلکې بیا وروسته هم د هغه ځای چې کوم مشتري انچارج دی د هغه انټرویو کړی وو، یو ځل بیا خبر چاپ کړی وو، او د اسلام باره کې سوالونه پوښتنې کړې وې. اول ته چې کوم زموږ جومات جوړېږي، وړومبی جومات دی، د هغې باره کې هم خبرونه چاپ کړي وو. د خدای پاک په فضل داسې ځای ته ترلاسه شوی دی چې ډېر ښه او لوی دی، او یو حال هم پکې له مخکې نه جوړ دی. او د اتفاق خبره دا ده چې د حال مخ هم د قبلې طرف ته دی، نو د هغې د بدلولو ضرورت به نه پیښیږي. بهرحال د هغه جومات په جوړېدو په جاپان کې هم د احمدیت په حواله د اسلام پېژندنه خورېږي. نو لکه څنګه چې ما وویل چې د دې جومات او زما د دورې په وجه صرف دا نه چې عارضي توجه د هغوی پیدا شوی او بیا ختمه شوه، بلکې بیا وروسته هم هغوی د مبلغ انټرویو کړی و، او داسې چې کوم مخکې خبرونه ورکړل شوي وو په هغوی کې نور هم وسعت پیدا شو. نو بهرحال د خدای پاک فضلونه بې شمېره دي. د ریډیو د ټلویزیون په ذریعه دنیا کې زما د دورو په وجه 13 کروڑه 26 لکه خلکو ته د احمدیت پیغام رسېدلی دی. همدغه شان په دې کال کې 1088 اخبارونو په ذریعه 14 کروڑه نه زیاته خلکو ته پیغام رسېدلی دی. نو دا د خدای پاک فضل او احسان دی چې هغه په دومره لویه پیمانه د احمدیت او د حقیقي اسلام پیغام د خورولو انتظام وفرمایلو. د افریقې په ملکونو کې چې کم کار روان دی هغه دې نه علاوه دی.
هلته په ډېره لویه پیمانه کار روان دی. د میډیا په ذریعه هلته کروڑونو خلکو ته د اسلام پیغام رسېدلی دی. په غانا کې چې کوم سرکاري ټي وي دی د غانا براډکاسټینګ کارپوریشن هغوی هلته زموږ د MTA پروګرامونه شروع کړي دي. د 2014 چې کومه جلسه وه د هغې پروګرامونه هم هغوی خیلي وو او دا پروګرامونه د سیټلایټ په ذریعه د غانا نه علاوه د ګاونډ نور ملکونو کې هم کتلی کېږي. نو خدای پاک په غیر معمولي طور د حقیقي اسلام پیغام د خورولو لارې پرانیزي. دې کال کې چې کوم د استقبالیې دستورې کمې شوې دي زما نو هغوی کې چې کوم خلک شامل شوي وو هغوی هم ډېر متاثره شوي دي. تعلیم یافته چې کومه طبقه وه سیاستدانانو چې کوم پالیسي سازان دي هغوی چې کله د اسلام حقیقي تعلیم نه خبر شو نو دا هغوی لپاره بیخي یو نوی تصور و. حالانکه دا تصور نه دی بلکې تعلیم دی او حقیقت دی. هغوی لپاره دا ډېره د حیرانتیا خبره وه چې د اسلام داسې تعلیم هم شته. نو انسان د خدای پاک کم فضل شمیرلی شي. ځینې خلک چې په طبیعت کې نفاق لري هغوی دې باره کې هم دا خبرې وکړي چې دا د فلاني په ذریعه وشو یا دومره خرچ شو نو ځکه د هر څه وشو. بهرحال یو څو خلک دي په جومات کې چې داسې دي خو د دې جومات پیغام خورولو لپاره موږ ته د یو تن هم ضرورت نشته. موږ د یو تن ضرورت هم نه لرو. دا صرف د خدای پاک فضل دی او نه څه داسې خرچ کېږي لکه څنګه چې ځینې خلک بغیر د څه وجې نه ګنګوسې کوي. نو داسې خلکو نه هم پکار دی چې د جومات خلک خبردار اوسي. دا منافقان خلک خبره په ډېرې طریقې کوي. لکه څنګه چې ما وویل چې په دومره لویه پیمانه د انسان په کوشش دا کار نشي کېدی. دا محض د خدای پاک فضل دی. که خدای پاک نه غوښتل نو موږ که څومره هم کوشش کړی وي دا هېڅ به نه کېدو. بلکې اوس خو ما دا هم لیدلی دي په مختلفو سفرونو کې چې ځینې لوی خلک چې ورسره د ملاوېدو خلک ارمان کوي هغوی ما سره ملاقات لپاره وویل خو په څه وجه ما انکار وکړو. نو هغې نه پس هغوی ډېر په اصرار د بار د ملاقات خواهش کولو او زموږ د جومات خلک د دې خبرې ګواهان دي. نو ځکه دا به هم که د چا زړه ته راځي چې د چا سره په ملاوېدو زموږ د جومات پیغام دنیا ته رسي یا د یو تن په وسیله دا پیغام رسي نو دا یو انتهایی غلط تصور دی. دا د خدای پاک فضل دی چې خدای پاک فرمایي دا هغه لوز دی چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیہ السلام سره کړی چې میں تیری تبلیغ کو دنیا کی کناروں تک پہنچاؤں گی یعنی زه به ستا تبلیغ د دنیا هر ګوټ ته رسوم. او دا د یو تن په وجه نه دی شوی. نو هر احمدي ته دا یاد لرل پکار دی چې موږ به د یو دنیاوي تن نه یا د لیډر نه څه نه اخلو او نه موږ ته د دې څه ضرورت شته. زموږ ټول انحصار د خدای پاک په ذات دی او هغه زموږ مولا دی او هغه زموږ مددګار دی چې د جومات د ترقۍ غیر معمولي نظریې موږ ته ښیي. افریقې کې دې ترقۍ د تش د نامې عالمانو ځینې لیډران ډېر پریشانه کړي دي. هغوی په دې خبره نه خوشحالېږي چې دنیا د خدای پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیرغ لاندې راغونډېږي لګیا ده بلکې هغوی ته فکر دا دی چې د جومات احمدیه په ذریعه د خلک حقیقي مسلمانان کېږي لګیا دي. تېرو ورځو کې هلته افریقې کې ډېر کوشش روان و چې دا څه چل دی چې د جومات احمدیه په ذریعه خلک مسلمانېږي لګیا دي. فکر یې دا و چې موږ خو چې کوم اسلام خورول غواړو هغه خو د سختۍ او د ترهګرۍ اسلام دی او دا خلک د فتنې او د فساد نه لرې کېږي لګیا دي. دا تش د نامې چې کوم جهاد دی نو مسلمانېدو نه پس هغې نه دوی یې خواته کېږي لګیا دي دا خلک. عمده خبره ده چې کومه په دغو دنیاوي لیډرانو یا په عالمانو ډېره بدلېږي. زموږ د ټوګو مبلغ بیانوي چې ایګو پیل ته یو ځای دی
د هغه ځای په دوره چې هغوی لاړل نو هلته ورته نو مبین وویل چې یو څو ورځې مخکې دلته د مسلمانانو یوه ډله راغلې وه او موږ له د خوراک څښاک څیزونه سره راکړه او ویې ویل چې موږ تاسو اسلام ته رابولو. نو موږ ورته وویل چې دا بلنه ده یا لالچ دی. موږ هم دا څیزونه راکړه او دا غواړي چې اسلام قبول کړو. موږ به دا نه کوو ځکه چې موږ له د جماعت احمدي خلک راغلي وو او تبلیغ یې کړی وو او د هغوی په تبلیغ موږ مخکې نه اسلام قبول کړی دی. هغوی موږ له هېڅ قسمه څه لالچ نه و راکړی. هغوی اوس موږ ته دا ښایسته تعلیم راکوي لګیا دي. زموږ ماشومانو ته مونځ کول ښایي، قرآن ویل ورته ښایي. نو ځکه موږ به تاسو نه دا څیزونه نه اخلو. دا واپس یوسئ. دا کم اسلام چې تاسو وړاندې کوئ دا قبلولو له موږ تیار نه یو. موږ خو به هغه اسلام قبلو چې کوم رسول الله صلی الله علیه و وسلم راوړی وو چې د کم تبلیغ نن جماعت احمدیه کوي. نو دې نه پس هغوی د خدای پاک په فضل ایمان کې هم نور وړاندې شوي دي او هغو نو مبین ولته خپل یو جماعت هم جوړ کړی دی. همدغه رنګ د نایجر مبلغ لیکي چې برنیکونې ښار کې یو وړوکی شان کلی دی بټورو. هلته چې تبلیغ وشو نو د خدای پاک په فضل د ټول کلي بیعت وکړو او جماعت کې شامل شو. په فوري طور هلته ماشومانو لپاره د یسن القرآن کلاسونه شروع شول. امام صاحب لپاره ریفریشر کورس هلته شروع شو او تربیتي پروګرامونه جوړ کړی شو. دا خبر چې دا غزي وهابي مولا ته ورسېدو نو هغه سمدستي سره د ملایانو یوه ډلې هلته راورسېدو او تقریر یې شروع کړو چې دا کافران دي، دوی نه راواوړئ، موږ به تاسو لپاره جومات جوړ کړو. نو د کلي مشر ورته وویل چې زه پیدایشي مسلمان یم او آخري عمر مې دی. ما چېرته د خپل کلي ماشومان په قرآن لوستو په اسلامي خبرو نه وو اورېدلي او نه مې لیدلي. خو دا د جماعت احمدیه برکت دی چې زموږ وړې ماشومان یې ماته دعاګانې او حدیثونه اورئ. نو وړومبی ظلم دی نو ځکه دا کم شور چې تاسو جوړ کړی دی په دې به تاسو معاف کړم. خو که پس له دې خوا راغلي نو د کلي په هلکانو به هم ښه وټکوم. نو هغه مولایانو چې دا واورېدو نو وېرېدونکي خو بیا دي نو فوراً هغوی په ګاډي کې کېناستو او هلته نه وتښتېدل. د بورکینا فاسو مبلغ لیکي چې د بنفورا ریجن جومات د نیاکاره هلته د کلي 210 تنه دي چې دې کال بیعت کړی دی او جومات کې شامل شوي دي. په دې کلي کې 2 خاندانونه داسې دي چې د انصار الدین فرقې سره تعلق لري او هغوی خپل پوره وس وکړو او انفرادي ملاقاتونه یې وکړو د خلکو سره چې احمدیان مجبوره کړي چې جماعت احمدیه پرېږدي او د انصار الدین فرقې سره تعلق جوړ کړي. خو احمدیانو د هغوی خبره ونه اورېده بلکې موږ ته یې وویل چې په موږ ډېر زور دی چې احمدیت پرېږدئ. هغوی وایي چې د احمدیانو تبلیغ او تربیه چې څومره موږ له اطمینان راکړی دی نو اوس موږ دا نه غواړو چې احمدیت نه لرې شو او بیا تیارو ته واپس لاړ شو. اوس هغوی باقاعده چندې ورکول هم شروع کړی دی. همدغه شان د بینین یو جومات دی وړوکی شان یو کلی دی جرمي دی. هلته کریم نومې یو تن بیعت وکړو خو 2-3 میاشتو پس د ملایانو د اثر لاندې شو او مخالفت یې شروع کړو. نو یوه ورځ معلم د هغوی امیر جومات ته وویل چې دې سړي د جومات خلاف ډېرې ناوړې خبرې کړې دي. نو هغوی ورته وویل چې هېڅ خبره نه ده، د خدای پاک دا لوز دی چې که یو مرتد شو نو په خپل فضل به هغه پوره یو جومات عطا کړي. نو چې هماغه ورځ د امیر صاحب او معلم صاحب اکونوپې نومې یو کلي ته لاړل او د هغه کلي بادشاه یعنې مشر له تبلیغ له لاړل. د خدای په فضل هغوی احمدي شو. بیا د واګه نومې کلي
دوه تنه هم هلته موجود وو. هغوی ورته وویل چې تاسو زموږ کلي ته هم راشئ او هلته تبلیغ وکړئ. نو د ماښام لمونځ دوی د هغوی کلي کې وکړو او بیا یې تبلیغ وکړو. نو 22 کسانو هلته احمدیت قبول کړو او دغه شان په هغه کلي کې یو نوی جومات قایم شو. او هغه تن چې ناوړه خبرې به یې کولې هغه په یوې مقدمې کې پولیس ته مطلوب شو. نو په دې وجه هغه کلی پرېښود او بل چېرته لاړو. بیا د نایجیریا مبلغ انچارج لیکي چې د کیمرون علاقې ومباګ چې د مسلمانانو د اکثریت علاقه ده، هلته په ومبي ځل د یوم خلافت جلسه وشوه. د هر کال په شان سخت قانون کیمرون ته چې پاکستان نه کم د تبلیغي ګروپ خلک تللي وو، هغوی جماعت احمدیه نه د خپل هدف جوړولو کوشش وکړو. د یوم خلافت د ورځې خبرونه چې په ټي وي او په ریډیو را روان وو، نو ځکه تر هغوی هم دا خبر ورسېدو. په دې ښار کې د خدای پاک په فضل د جماعت احمدیه اکثریت دی. د هغه ځای مشر امام، د هغوی نایبان او امام صاحب سره د هغوی ملګري هم 3 کاله مخکې احمدیت کې شامل شوي وو. نو د تبلیغي جماعت دا ډله چې پکې 40 کسانو، دوی کې 10 کسان د کینیا په لاره او 15 کسان د کیمرون او د چټ د سرحد په لاره هلته راغلي وو. دوی چې راغلل خبر شو چې د معلم صاحب په ذریعه دلته د جومات بوټي لګېدلی دی، کور په کور پیغام رسېدلی دی. نو هغې رابطه وکړه او د معلم صاحب باره کې پوښتنه وکړه. د معلم صاحب اهلیه ورته وویل چې هغوی د ښار نه بهر تللي دي. نو په دې دا خلک د ښار مرکزي جومات ته لاړل. دا جومات د خدا په فضل لوی جومات دی او د جماعت احمدیه جومات دی. هلته هغوی مشر امام ته وویل چې موږ دلته تبلیغ کول غواړو او تاسو ټولو احبابو ته د جماعت احمدیه باره کې حقایق ویل غواړو. نو په دې زموږ هغه چیف امام صاحب ورته وویل چې که تاسو د جماعت احمدیه خلاف خبره کول غواړئ، نو تاسو به دا ووایم چې دا جومات چېرته چې تاسو ولاړ یې دا د جماعت احمدیه جومات دی او موږ ټول د خدای پاک په فضل احمدي مسلمانان یو. نو ځکه تاسو له به د دې اجازت هېڅکله ورنکړو، تاسو ټول د دې ځای نه تللی شئ. نو بهرحال پولیس ته هم د هغوی اطلاع ورکړی شوه او پولیس به لږې شو هغوی د ښاره وویستل. همدغه شان په سویلي افریقې کې هم پاکستاني ملایان راجمع شوي دي. پاکستان د 100 ملایانو یوه ډله ده. د ډیلی هندوستان نه هم راغلي دي ملایان او سعودي عرب نه هم یوه ډله هلته د مقامي خلکو هم ده. دوی د مسلم جوډیشل کونسل د اهتمام لاندې په کانفرنس کې د جومات په مخالفت کې پروګرامونه جوړې لګیا دي. د سیرالیون هم همدا رپورټ دی. سیرالیون کې د پاکستان نه تبلیغي ملایان، د مصر نه د الازهر یونیورسټۍ فارغ التحصیل ملایان او د سیرالیون نه چې کم خلک سعودي عرب ته تعلیم لپاره تللي وو، دا ټول د سعودي عرب په خرچه د سوونو په شمېر کې هلته رسېدلي دي او وایي چې په هر پرواز کې د هغوی ګڼ شمېر خلک را روان دي او کلو ښارونو ته دا خلک ځي او خلک د جماعت احمدیه او د شیعهګانو خلاف لمسوي. په ځای د دې چې تبلیغ وکړي صرف فتنه او فساد پیدا کول غواړي، بلکې اوس خو هغوی هلته یو افریقي او د عرب سربراهي اجلاس کړی و چې پکې افریقې لپاره لوی لوی رقمونه مخصوص کړی شوي دي او په خاص ډول سیرالیون لپاره د هغوی د ترقۍ په نامه د سکولونه پرانیستلو لپاره. ولته اخبارونو کې هم دا خبرونه راځي چې دا به ورله جوړ کړو، دا به ورله جوړ کړو. خو لکه څنګه چې مخکې هم شوي دي چې تش اعلانونه وشي او هغې نه پس یا خو دا امداد راځي نه او یا که راشي نو یو بل کې وویشلی شي او خبره ختمه شي. او انشاءالله همدا به د دې انجام وي. خو بهرحال څنګه چې جومات ترقي کوي او څنګه چې د خدای پاک فضلونه کېږي، نو دا مخالفتونه هم تیزېږي لګیا دي او نور به هم تیزېږي.
موږ د دوی فکر نه لرو او نه پکار ده چې څه فکر د موږ ته وي. د دوی په تقدیر کې آخر ناکامي او نامرادي لیکل شوې ده. خو د کومې خبرې د فکر موږ ضرورت لرو هغه دا ده چې مخکې هم د خدای پاک د فضلونو وارث کېدو لپاره د دې مخالفتونو مقابلې لپاره موږ خپل ایمانونو کې د مخکې نه زیاته مضبوطی پیدا کړو. د مسیح موعود علیه السلام د مشن د تکمیل کوشش د مخکې نه زیات وکړو. مخکې نه زیات دعاګانو طرف ته پام وکړو. دا کال په دعاګانو ډک کړو. درود او استغفار طرف ته دومره توجه وکړو چې خدای پاک همیشه په موږ د خپل د رحمت نظر وکړي او خپل فضلونه په موږ نورم فراخ کړي. د دشمن مکر دی او په هغوی الټه شي. خدای پاک دې د دشمن مکر او په هغوی الټه کړي. هر مخالفت د په هوا کې والوزي. د خدای پاک فضلونه مخکې نه زیات پر موږ نازل شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي دعا کې خدای پاک ډېر قوتونه ایښي دي. خدای پاک د الهاماتو په ذریعه ما ته بار بار دا ویلي دي چې څه به چې کېږي د دعا په ذریعه به کېږي. زمونږه حربه زمونږه وسله هم دعا ده او له دې نه بغیر بله یوه وسله زه نه لرم. نو همدا هغه وسله ده چې موږ به هم په کار راوړو. خدای دې وکړي چې موږ دا په صحیح ډول استعمالوونکي شو. نن د جنوري لومړۍ جمعه ده او د روایت مطابق د وقف جدید د نوي کال اعلان هم په دې جمعه کېږي. او تیر کال چې د وقف جدید په ذریعه خدای پاک کوم فضلونه فرمایلي وي او فرمایي د هغوی تذکره هم کېږي. د ځینو چې ما ذکر وکړو په افریقې کې ډېره د وقف جدید چنده استعمالیږي او دا هم د خدای پاک فضل دی چې د دې چندې دا پیسې هلته د تبلیغ په میدان کې د وړاندې تلو او جوماتونو جوړولو او داسې نور کارونو لپاره استعمالیږي. نو په دې لړ کې به نور یو څو خبرې وکړم. لکه څنګه چې موږ خبر یو چې د وقف جدید تحریک مخکې صرف پاکستان لپاره وو. په خلافت رابعه کې د پاکستان نه بهر جماعتونو لپاره هم د دې تحریک شوی وو. حضرت خلیفه المسیح رابعه دا تحریک کړی وو او مقصد دا و چې په افریقا او په هندوستان کې د جماعت کارونه نور وسیع شي، د جماعت کارونو له نور وسعت ورکړی شي. لکه څنګه چې ما ویل په افریقا او په هندوستان کې جماعتونه او تبلیغي مرکزونه جوړ شوي دي او ځینې په بیا هم اخیستل شوي دي. دې نه علاوه تبلیغي سرګرمۍ دي چې د کومو په وجه د خدای پاک په فضل پر لکونو سعید روحونو ته احمدیت یعنی د حقیقي اسلام د قبلولو توفیق خدای پاک عطا کو. بېشکه چې د دغو ملکونو اوسیدونکي هم د خپل وس مطابق احمدیان هم د خپل وس مطابق په غیر معمولي طور د مال قربانۍ کوي لګیا دي. خو د غربت د لاسه هغوی دومره ډېره قرباني نشي کولی چې ټول اخراجات پوره کړي. نو ځکه د مالداره ملکونو چې کومه د وقف جدید چنده ده هغه په خاص ډول په افریقا او په هندوستان کې خرج کېږي. خو لکه څنګه چې ما وویل چې د دغو ملکونو خلک هم د یوې جذبې لاندې چندې ورکوي. د ګینی کناکري نه زموږ یو مبلغ لیکي چې احمدي زلمی الک محمد ساکو هغوی ته ویلي وو چې د هغه د واده نیټه ایښودل شوې وه خو پیسې ورسره دومره نه وې چې د واده تیاری پې څه کړی وي او چېرته نه چې امید لرلو د پیسو هلته نه هم ورته مسلسل مایوسي کېده. همدې دوران چې د چندو غوښتنه وشوه نو کومې پیسې چې کور کې ورسره وې هغه یې په چندې کې ورکړې. په دې د هغې چرغلې ډېر شور جوړ کړو چې دا د څه وکړو چې کومې لږې پیسې درسره وې هغه د په چندې کې ورکړې.
نو وی چې هغه لک ورته ویل چې زه د خدای پاک په فضل یو ایماندار سړی یم او په خدای یقین لرم نو ځکه یریږم خدای پاک به په خپل زموږ مدد وکړي او د خدای پاک په لاره کې چې څه ورکړي شي هغه ځای کېږي نه وایي چې په بله ورځ چې هغوی کار له لاړل نو کومه پیسې چې د ډېرې مودې راستې بندې وې هغه ورته میلاوې شوې او ماښام چې کور ته راوړې نو خلک حیران شو چې څومره زر خدای پاک خپل فضل فرمایلو بیا د قربانۍ هم څنګه لارې د خلک خپلوي بینین نه زموږ مبلغ لیکي چې د کال په سر کې د هغوی کوتونو ریجن اټلانټیک ایریا کې دومره بارونه شوي وو چې د خلکو فصلونه تباه شول د کات حالت جوړ شوی و هر څه ډوب شو خلکو سره چنده خوسته چې خوراک لپاره هم څه پاتې نه وو نو د دې حالت بدلون لپاره هغوی ما ته د دعا ویلې وو بیا هلته د یوزي جومات دا فیصله وکړه چې زموږ فصلونه خو تباه شول نو جوماتونه خو چندو په هغو فصلونه ورکوي نو هغوی دا فیصله وکړه چې موږ به داسې وکړو چې دې ځل به چې موږ کم فصل کرو نو هغې کې به یو پټې به د جومات لپاره هم کرو چې هغه ټول به هم چندې لپاره وي نو دې نه پس چې هغوی فصل وکرلو نو خدای پاک پکې دومره برکت واچولو چې هغوی خپله ټوله چنده ورکړه او تقریبا 11,800 فرانک هغوی ته آمد شوی و چې هغه هغوی چندې کې ورکړو همدغه شان د ګیمبیا یوې ښځه باره کې وایي چې هغوی نه چنده اخیستو لپاره چې لاړل نو هغه به بار بار د کور دننه تله او د هر ماشوم له طرفه به یې څه نه څه چنده راوړه مبلغ وایي چې ماشومانو چې دا ولیده نو هغوی دننه لاړه او کومې لږې ډېرې پیسې چې هغوی جمع کړې وې هغه یې راوړې او ویل چې موږ ولې ثواب شاته پاتې شو نو داسې خدای پاک د ماشومانو په زړونو کې هم د چندو د اهمیت احساس پیدا کوي همدغه شان د ګیمبیا یوه نوموبایه ده د جامو وینځلو صابون راوړو لپاره روانه وه نو په لاره کې خبر شو چې داسې د چندې تحریک شوی دی او دا ویل شوي دي چې هر تن دې ورکړي که لږه شان وي نو بیا نو په دې هغه پیسې چې د صابون لپاره راخیسته وې هغه یې په چندې کې ورکړي او وویل چې د صابون انتظام به خدای پاک په خپله وکړي نو خدای پاک هم داسې انتظام وکړو چې 2 ورځو پس د هغوی یو مېلمه راغو او د صابون پوره یو کارټن یې هغوی له په تحفه کې ورکړو همدغه شان د بنین یوه ښځه چې په اخفا هم ډېرې نیکۍ کوي او په دیني کارونو کې هم برخه اخلي د هغوی چنده ډېره معیاري ده خو بیا هم د سال په آخر کې چې هغوی سره رابطه وکړه شوه نو اورېدو سره هغوی په ځان د خدای پاک فضلونه شمیرل شروع کړه او بیا یې د خپل له طرفه 1,00,000 فرانک صفه چنده نوره ورکړه دې دوران کې چې هغوی ته وویلی شو چې د هغوی فلاني زوی له طرفه هم د چندې انتظار دی نو فوراً یې د هغه له طرفه هم دې زره ورکړي د لور د چندې نه خبر شوه نو هغه یې په خپله ورکړه همدغه شان چې ورته وویلي شو چې د هغوی د یوې لور معمولي شان چنده پاتې ده نو هغه یې په خپله ورکړه نو داسې خلک هم شته چې هر څیز خپل هر خواهش ختم کړي او د چندو په اهمیت پوهېږي او ورکوي همدغه شان د تنزانیا مبلغ صاحب لیکي چې کومو خلکو چې چندې نه وې ورکړې هغوی ته چې وویلی شو نو فوراً هغوی چندې ورکول شروع کړې او ځینې خلک داسې وو چې ضرورتونه زیات وو خو هغوی ضرورتونه شاته کړل او چندو له توجه ورکړه د مالی امیر صاحب لیکي چې زموږ معلم عبدالقادر د چندې تحریک وکړو د هغې اهمیت باره کې ویل چې په دې کې ډېر برکت وي د هغه سي امام ډېر غریب و امام صاحب بڑے غریب آدمی تھے
साइकिल खरीदने की د سایکل اخیستو توان هم نه لرلو. उसने पूछा कि هغه تاسو کې څومره چنده پکار ده. معلم صاحب ورته وویل چې څومره توفیق چې له خدای درکړي د هغې مطابق ورکړه. خدای ورته وویل چې سم ورکړي نو بیا کوشش کوه چې هغې کې دې څه کمې را نه شي. نو امام صاحب هغوی له 1000 فرانک چنده ورکړه او وایي چې ورسره یې په زړه کې دا سوچ هم وکړو چې که د چندې د برکت خبره سمه وي نو خدای پاک براله د سایکل په ځای موټر سایکل راکړي. نو وایي چې ایله 6 میاشتې تېرې وې چې خدای پاک ورله د موټر سایکل اخیستو توفیق ورکړو. د 1000 چندې په ځای هغوی بیا 15,000 فرانک چنده ورکړې وه. همدغه شان په هریانه کې یو احمدي و چې بجټ یې د 12,000 روپو و. هغوی ته چې د چندې اهمیت وښایلی شو نو هغوی ویل چې زما د میاشتې تنخواه 50,000 روپۍ ده نو ځکه د هغې مطابق بجټ تیار کړئ. نو بیا هغوی د هغې مطابق ادایګي شروع کړې ده. بیا هم د هندوستان د وقف جدید یو انسپکټر لیکي چې د جمو کشمیر یوه استاذه ده. په ټول علاقې کې د وقف جدید چنده د هغوی د ټولو نه زیاته ده. د خپل آمد په لحاظ د هغوی طریقه دا ده چې کله هم نوی بجټ جوړ شي نو تپوس کوي چې د خلیفه له طرفه څه بجټ مقرر کړی شوی دی چې ورته وویلی شي نو د مخکې نه زیاته واده ولګي او بیا زر تر زره د ادایګۍ کوشش هم کوي. سخت کال هم هغوی خپله واده لیکلې ده او د مرحوم خاوند له طرفه هم 6,000 نورې ورکړې دي. بیا د وقف جدید انسپکټر لیکي چې د اسنور جومات یو تن دی خواجه صاحب. نو کله چې هغوی نه چنده اخیستو لپاره لاړ شو نو هغوی د خپلې طریقې یو نه یو واقع خامخا اورئ. نو وایي چې دې ځل چې ورله لاړو نو هغوی ویل چې هغوی خپلو ډېرو غریبانانو ملګرو ته کاروبار خایلی دی او اوس هغوی په کاروبار کې د هغوی مقابله کوي. خو هغوی دا ویل چې کاروبار کې خو هغوی زما مخې ته ودرېدل خو ارمان چې هغوی په چندو کې هم ما سره مقابله کولی. وایي چې خواجه صاحب وایي چې زما مال چې منډۍ ته ورسي نو که نرخ یې کم هم وي نو خدای پاک په خپله د هغې ښه نرخ پیدا کړي. نو بې شمېره واقعات دي د ښځو او د سړو د مالي قربانو. तो बेशुमार वाक़यात हैं औरतों और मर्दों के जो چې د چندې की अहमियत उन पर वाज़ेह होती है اهمیت په واضح کېږي او دا خلک صرف په بهرني امداد ګزاره نه کوي بلکې په خپله هم ډېره قربانۍ دوی ورکوي او تر خپله وسه په خپلو خپو د ودرېدو کوشش کوي. دا خلک لکه څنګه چې دغه واقعاتو نه هم څرګنده ده او دا هر څه د یو احمدي د هغه روح لاندې دي چې د کم تعلیم خدای پاک په قرآن کې د مال د قربانۍ په ضمن کې موږ له راکړی دی او چې د کم اهمیت حضرت مسیح موعود علیه السلام په دې زمانې کې بیان فرمایلی دی. هغوی فرمایي په دنیا کې انسان مال سره ډېره زیاته مینه کوي. همځکه تعبیر الرؤیا کې دا لیکلي دي چې که یو تن په خوب کې دا وګوري چې هغه خپل ځیګر راویستی دی او چا له یې ورکړی دی نو دې مطلب مال دی. همدغه وجه ده چې د حقیقي ارتقا او د ایمان حصول لپاره خدای پاک فرمایلی دي چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چې حقیقي نیکي به تر هغې بیا نه مومئ تر څو چې هغه څیز د خدای په لار کې ورنه کړي چې کم تاسو ته د ټولو نه زیات ګران وي. ځکه چې د خدای پاک مخلوق سره د همدردۍ او د سلوک یوه لویه برخه د مال د خرج کولو ضرورت ښیي او د ابنای جنس د خدای د مخلوق همدردي او داسې شی دی چې د ایمان دویم جز دی چې د هغې نه بغیر ایمان نه کاملیږي او نه راسخیږي. تر څو چې انسان ایثار ونه کړي بل ته نفع څنګه رسولی شي. د بل نفع او همدردۍ لپاره ایثار ضروري شی دی او په دې آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کې هم د دغه ایثار تعلیم او هدایت ورکړی شوی دی. د خدای پاک په لاره کې د مال خرج کول
د انسان د سعادت او د تقوا شارع معیار او محک دی. د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې د خدای پاک لپاره د وقف معیار او محک دا و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ضرورت بیان کو، هغوی د کور ټول مال اسباب را جمع کړلو حاضر شو. کوم خلک چې دا قربانۍ کوي د دې قربانۍ په روح پوهېږي، خدای پاک د هغوی ټولو په اموالو او په نفوسو کې بې انتها برکت واچوي. اوس د تیر کال چې کومه جایزه ده هغه به وړاندې کوم. تیر کال 50 کالو او 50 کال شروع کېږي، د کال 2014 د هغې هم اعلان کوم. تیر کال چې 50 کالو په دې کې د خدای پاک په فضل په وقف جدید کې جومات د 450 لکه او 480,000 پاونډز قرباني ورکړې ده او دا د پروسه کال مقابله کې 4 لکه او 60,000 پاونډ زیاته ده. سږ کال د انګلستان پوزیشن وړاندې دی او د دې مطلب دا دی چې مخکې به چې ما پوزیشنونه ویل نو پاکستان به مې ته وایستو او نور پوزیشنونه به مې ویل، خو دې ځل د خدای پاک په فضل د انګلستان پوزیشن د پاکستان نمبر دی. نو په دې لحاظ اوس انګلستان په وړاندې پوزیشن دی، ورپسې بیا پاکستان دی، بیا امریکا، بیا جرمني، بیا کاناډا، بیا هندوستان، بیا استرالیا، بیا انډونیشیا، بیا د مشرقي وسطا یو جومات دی او بیا بیلجیم. د خدای پاک په فضل انګلستان چې دې کال کومې وصولې کړې دي هغه کې اضافه نمایانه ده. خدای پاک دې د ټولو چنده ورکوونکو په اموالو او په نفوسو کې بې انتها برکت واچوي. امریکا او جرمني خو اوس دوی نه ډېر شاته دي، که هغوی مخکې وتل غواړي نو ډېر کوشش به ورله پکار وي او انګلستان هم دا مقام قایم ساتلو لپاره د ډېر کوشش ضرورت لري، ځکه چې دې ځل خو هغوی ډېر اوچت دنګېدلي دي. ځینې خلک کېدای شي چې ماله دا مشوره راکړي چې یو ځل د خلیفه المسیح رابع په زمانه کې هم پاکستان په 2م نمبر راغلی و، شاید چې په تحریک جدید کې، نو هغوی بهر والاو ته دا تحریک کړی و چې خپلو خپلوانو له چې هغوی پیسې لیږي نو د چندې لپاره دې هم ولیږي، نې زیاته دې ورله ورکړي. شاید چې ماله هم څوک دا مشوره راکړي چې تاسو هم داسې وکړئ چې پاکستان پوزیشن د قایم پاتې شي، خو زه به دا نه وایم. کم نمبر چې خدای پاک چاله ورکړو هماغه دې قایم وي. اوس بس کوشش دی چې څوک خپل کوشش په کم رنګ کوي، خو په دې لحاظ د پاکستان یو مقام بهرحال دی چې د هغه ځای د حالاتو په وجه د هغوی کرنسي خپل قدر بیخي بلوده دی، خو له دې نه باوجود هم هغوی لویه قرباني کړې ده. دې نه علاوه هم چې کوم د پاکستان عمومي حالات دي، کاروبارونه ختم شوي دي، په خاص طور احمدیان هدف جوړیږي، د هغوی کاروبارونه متاثره شوي دي، خو دې نه باوجود په قربانۍ کې د هغوی کردار نمایانه دی. خدای پاک د هغوی په اموالو په نفوسو کې برکت واچوي او د هغوی مشکلات دې لرې کړي، هغوی لپاره د اسانۍ پیدا کړي. لږې اسانۍ که هم پیدا شو نو په کومه جذبه چې هغوی چندې ورکوي نو هېڅ بعیده نه ده چې بل کله به هغوی د څه قسمه بهرني امداد نه بغیر مخکې اوسي. خو بهرحال دا کم ټوپ چې انګلستان والي دی نو خدای پاک د ور لپاره دا اعزاز مبارکه کړي او سکرټري صاحب وقف جدید او امیر صاحب له به پکار وي چې کوشش او دعاګانې اوس نور هم زیاتې کړي. دې نه پس د سړي سر ادایګۍ په لحاظ چې کوم لوی جوماتونه دي هغوی کې په وړاندې نمبر د مشرق وسطا یو جومات دی، بیا امریکا ده او بیا سویټزرلینډ دی. د امریکې سړي سر ادایګي 43 پاونډه ده، په وړاندې نمبر چې کوم جومات دی د هغې 93 پاونډه ده. د سویټزرلینډ 60 پاونډه دی، بیلجیم 40 پاونډه، د انګلستان 45 پاونډه. دا څه ښکاري چې دوی د شمېر په لحاظ زیات شوي دي، ځکه چندم بیا د دوی زیاته شوې ده. استرالیا 9 پاونډز، فرانس 8 پاونډز، کاناډا 2 پاونډز، جاپان 3 پاونډز، سنګاپور، جرمني او ناروې 9 پاونډز. د شاملینو شمېر 10,440,000 او 200 دی. په دې کې زیاتره د افریقې نو موبایل او ماشومان شامل شوي دي. خو بل ځل نه
افریقې والا د دا نوټ کې چې خپل فهرستونه برالېږي چا چې څومره چنده ورکړي وي که لس پیسې هم ورکړي وي چې یو ځل دا معلومه شي چې شمېر په لحاظ د کم جومات څومره چنده ده. د شاملینو په شمېر کې د اضافې په لحاظ د بورکینا فاسو، بنین، سیرالیون، ګیمبیا، نایجر، آیوري کوسټ او د تنزانیې جوماتونه زیات مخکې دي. د مجموعي وصولۍ په لحاظ نایجیریا د ټولو نه وړاندې دی، بیا ګانا ده، بیا موریشس. د پاکستان وړومبي درې جوماتونه د پوزیشن په لحاظ دا دي: وړومبی لاهور، دویم ربا او دریم نمبر د کراچۍ دی. د بالغانو د چندې په لحاظ وړومبی نمبر د سیالکوټ دی، بیا راولپنډي، اسلام آباد، فیصل آباد، سرګودا، ګوجرانوالا، ګجرات، ملتان، ناروال او حیدرآباد. د اطفالو په دفتر کې درې لوی جوماتونه دا دي: وړومبی لاهور، دویم کراچي، دریم ربا او په اطفالو کې د ضلعو د پوزیشن په لحاظ سیالکوټ په وړومبی نمبر دی، بیا ورپسې راولپنډي. په مشرانو او ماشومانو دواړو کې سیالکوټ په وړومبی نمبر دی، بیا راولپنډي، اسلام آباد، فیصل آباد، ګوجرانوالا، سرګودا، ګجرات، ناروال، ملتان او ننکانا صاحب. د مجموعي وصولۍ په لحاظ د انګلستان لس لوی جوماتونه: برمنګم ویسټ، جلینګم، رینز پارک، مسجد فضل، وسټر پارک، هونسلو نارت، بیا ویمبلډن، بریډفورډ ساوث، بالم او بیا نیو مولډن. د ریجن په لحاظ وړومبی نمبر د ملسیکس، بیا ساوث کېدای شي چې دا ساوث لندن وي، بیا میډلینډ او نارت ایسټ. د مجموعي وصولۍ په لحاظ وړوکي جوماتونه: سپین ویلی، براملی، انلیوشم، ډیون اینډ کارنوال او نارت هیمپټن. د امریکې لس جوماتونه: لاس انجلس، انلینډ امپایر، سیلیکون ویلی، ډیټرایټ، سیاټل، لاس انجلس ایسټ، سنټرل جرسي، سیلور سپرینګ، سنټرل ورجینیا، ډالاس او بوسټن. د جرمني پنځه جوماتونه د مقامي امارتونو: هامبرګ په وړومبي نمبر، بیا فرانکفرټ، بیا ګراسګاو، بیا دارمسټډ او بیا ویسبادن. د وصولۍ په لحاظ د جرمني لس جوماتونه: رودنمارک په وړومبي نمبر، نیدا، بیا فریدبرګ، ماینز، فولډا، نویس، راونهیم سوډ، کوبلنز، نوفر او کولون. د کینیډا لوی جوماتونه: کیلګري، پیس ویلیج، وان او وینکوور. د کینیډا وړوکي جوماتونه: ایډمنټن، درهم، اټاوا، ساسکټون، ساوث او ملټن. د مجموعي وصولۍ په لحاظ د هندوستان صوبو کې په وړومبي نمبر کیرالا، بیا جموں کشمیر، بیا آندھرا پردیش، بیا تاملناډو، غربي بنګال، اډیسا، کرناټک، قادیان، پنجاب، مهاراشټرا او دهلی اتر پردیش. د وصولۍ په لحاظ چې د هندوستان کم جوماتونه وړاندې دي هغې کې کیرولای، کالیکټ، کینانور ټاون، حیدرآباد، قادیان، کلکته، چنای، پنګاړي، بنګلور، رشینګر، پرتماپرم، توتم او کیرن. په دغه ټولو قربانۍ کوونکو د خدای پاک بخښنې دې بې شمېره وي. د لمونځ نه پس یوه جنازه به هم کوو. دا د بوسټن امریکې نه د مکرم یوسف لطیف صاحب جنازه ده. په 23 دسمبر کال 2014 دوی 93 کاله عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. په 9 اکتوبر کال 1920 دوی د امریکې ریاست ټینیسي کې پیدا شوي وو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه کتابونه لوستو نه پس په کال 1948 کې دوی ته د بیعت توفیق ترلاسه شوی وو. دوی ابتدایي افریقي امریکایانو کې شمیرل کېږي. اکثر به دوی دا ویل چې هغه وخت بیعت کول په ما فرض وو، که داسې مې نه وی کړی نو دا به داسې وله چې لکه څوک د خدای او د صداقت نه مخ واړوي. دوی د تعلیم په شعبه کې د ډاکټریټ ډګري حاصله کړې وه
مختلفو یونیورسيټو کې د پروفیسور په تور دوی تدریس کار کړی دی. مختلف کتابونه دوی تصنیف کړي دي چې پکې د دوی خپل سوانح شامله ده. دوی یو لوی شخصیت وو، نو ځکه د دوی د وفات خبر یکدم په امریکا او په ټوله دنیا کې خپور شوی و او د امریکا ټولو لوی اخبارونو کې د دوی د وفات خبر چاپ شوی دی. صدر کلینټن چې کله دوی وایټ هاوس ته رابللي وو، نو په هغې تقریب کې دوی کمیس پرتوګ اغوستی وو. ځینې خلک دا خیال کوي خو دوی پاکستاني نه وو، د افریقني نسل امریکي وو. په خپله شعبه کې دوی د ټولو نه لوی اعزاز حاصل کړی و چې د نوبل پرایز برابر دی. دوی احمدي وو، نو ځکه دین هېڅکله هم نه قربان کړی په هېڅ څیز باندې. موسیقي باندې هغوی ډېر څه لیکلي وو، خو هېڅکله به هم داسې تقریباتو کې نه شامله دي چې چېرته به شرابونه وغیره وو. دوی ته د حج او د عمرې سعادت هم ترلاسه شوی و. په مالي قربانۍ او په چندو کې به غیر معمولي قرباني کوله. مقامي سکرټري مال وایي چې د دوی د عادت و چې د میاشت دوران کله به چې هم دوی ته د تنخواه چک میلاو شو، نو د ټولو نه مخکې به خپلې لازمي چندې ورکولې او دوی به دا ویل چې زه نن هم هغومره یقین لرم څومره چې مې د بیعت په وخت لرلو چې د احمدیت لاره ده، د صداقت لاره ده او عمده هغه لاره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره وه. زما دا یقین دی چې څوک هم په دې لاره روان دی هغه چې تباه کېدی نه شي او زه دا هم یقین لرم چې په دې لاره به زه زما خاندان نجات بیا مومي. او زما دا ایمان دی چې احمدیت په ټولو انسانانو کې د ورورولي پیدا کولو تعلیم وړاندې کوي. دوی ته د قادیانو د ربوی د زیارت موقع هم ترلاسه شوې وه. تېر کال جلسې له لندن ته هم راغلي وو. خلافت سره ډېره مینه لرله. حضرت خلیفة المسیح ثالث سره ملاو شوي وو. خلیفة المسیح رابع سره هم د دوی ملاقات شوی و او ما سره هم ملاقات شوی و. جلسې چې راغلي وو نو بیمار وو، په ویلچیر وو، ډېر نیک و، د لمونځونو پابند وو، د جمعې لمونځ به باقاعده کولو، ډېر شفیق و، هر چا سره به ډېرې د مینې سلوک کولو، مخلص انسان و. احمدیانو علاوه غیر احمدیانو سره به هم د ډېرې مینې سلوک کولو. یوې اوږدې مودې پورې دوی ته په مختلفو حیثیتونو کې د جومات د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د دعوت الله ډېر شوق یې لرلو. د جومات لټرچر به خپلو ګاونډیانو، خپلوانو، ملګرو کې تقسیمولو. جیب کې به هر وخت سره فلایر ځان سره ساتلو. په جهاز کې د سفر ملګرو کې به تقسیمول. په خپل خرچ نابینا افرادو لپاره د اسلامي اصول کې فلاس و. د ماشومانو د تربیت باره کې کتابونه چاپ کړي وو. دوی موسی وو. په غمزبلو کې اهلیه محترمه عایشه لطیف صاحب او یو زوی مکرم یوسف لطیف هم دی. خدای پاک د دوی ټولو له صبر او حوصله عطا کړي او د هغوی چې کومې نیکۍ دي په هغوی باندې د روانېدو الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.